قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، ښه راغلاست وایم سهار هیلې خپرونې ته. لکه څنګه چې مو د خپرونې په شروع کې یادواري کړی و چې نن خوشبختانه په خپرونه کې راسره میلمانه به هم وي چې اوس هم په خپرونه کې راسره انوارالله انواري راسره دی، مدني فعال، او د دې ترڅنګ به د زابل ولایت په هکله موږ ته معلومات راکړي. په لومړي کې تاسو ته ښه راغلاست وایم، سهار مو پخیر. ډېره مننه. سلام تاسو او د ولسي جرګې تلویزیون ټول لیدونکو ته په دې هیله چې د روژې مبارکې 20مه مو هم په خیر راپیل کړې وي. بله، څنګه د پتا باندې روژه ډېره په سخته نه وي؟ اوله سروان صاحب روژه حتما یو څه سخته وي، خو سږ کال په دې سخت نه ده چې هغه لوږه او تند او دغه نسه سره هوا ښه برابر هوا ده، نو پر ما خو نه ده سخته. دا که د خلک چې لږ عمرونه یې لوړ دی او ډېر وږي کوي د هغې تر مخکې دا خبره وکړله ګوره بیا به د نوګیله له خپله ځانه خیر په هر حال راځو زابل ته. زابل په اړه باندې که لږ په عمومي راته خبرې وکړو چې په وروستیو کې زابل کې څه کیسې دي، وضعیت څنګه ده، د امنیتي وضعیت، د روغتیایي وضعیت، د ښوونې او روزنې په ټوله کې زابل کې څه روان دی؟ سروان صاحب زابل عموما ټول افغانستان په د وروستیو کې په یو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. امنیتي وضعیت مخ پر خرابېدو روان ده، په خاصه توګه بیا جنوب غرب حوزه، په جنوب غرب حوزه کې بیا زابل واقعیت هم زابل په ډېر یو بد حالت کې دا مهال قرار لري. زابل ولایت که وګورو اوس یعنې که زه درته ووایم زابل صرف هغه مرکز ښار یې هم هغه داسې یو د محاصرې په حالت قرار لري. دا هره شپه دا تېرې 2-3 شپې خو زه د دې شاید چې موږ د شپې ویښ هغه حالت څارو، یعنی د ښار په کمربندي پوستو د ولایت مقام په 1 کیلومتر کې لا هم پوستې سقوطېږي. تر دغه حالت هغه وضعیت ته زابل را رسېدلی دی چې وضعیت یې ډېر سره خراب ده. ولې دغسې وضعیت ته رسېدلی؟ په زابل خو نظامي ځواکونه شته، هم اردو شته، پولیس شته، امنیت شته، پرسونل لري، ولې هغوی څه کوي، په څه لګیا دي؟ سروان صاحب د زابل په تېرو 20 کلونو کې د نه جوړېدو، نه پرمختګ او ورځ تر بلې د خرابېدو یوازینی لامل دا دی چې مرکزي حکومت له زابل څخه د چارواکو د کتلو او د معلومولو یو لابراتوار جوړ کړی ده. په تېرو 20 کلونو کې له یو والي بغیر که درته ووایم داسې له یو دوه که درته ووایم داسې والي نه ده لېږلی چې هغه د واقعیت هلته د کار په نیت تللی وي. همداسې په نظامي برخه کې درته ووایم، د ملي امنیت په برخه کې درته ووایم، د امنیه قمندانانو په برخه کې درته ووایم، داسې څوک زابل ته نه دي لېږلی چې هغه د واقعیت همالته ولاړ شي، د دې په نیت دې ولاړ شي، په دې نیت چې زه د ولایت ته کار وکړم، هغه امنیتي برخې ته دې کار وکړم، نظامیانو ته دې کار وکړم. هلته چې په دا 20 کلونو کې هر څوک راغلي دي مرکزي حکومت د دې لپاره رالېږلي دي چې معلوم یې کړي، ځینې جنرالان چې په نظامي برخو کې چې هلته وي، ځینې پر کورو کښېني، والیان هم همدغسې د ځینو ارتقا وکړي نور ولایتونو ته، او ځینې له هغه ځایه کور ته پسې ولېږي. داسې څوک یې موږ ته تر اوسه نه دي رالېږلي چې هغه دې په نور ولایتونو کې ولایتونه کړي وي، نور وظیفې دې کړي وي، هغه دې ښه تجربه ورکړې وي چې بیا هغه دوی زابل ته رالېږلی وي د کار لپاره. همداسې په هره برخه کې یوازینی علت دا دی چې زابل څخه مرکزي حکومت یو لابراتوار جوړ کړی ده. نو ولې دلته اقدامات نه ترسره کېږي؟ هغه ځوانان سپین ږیري چې هلته ځي ویني چې حالات ورځ تر ورځې خرابېږي، ولې دې مظاهرې نه کوي او د داسې اشخاصو په لرې کولو اقدام نه کوي چې باید داسې څوک راسي چې حداقل کار وکړي؟ موږ ټول زابلیان ستړي یو په دغه مظاهرو دې شیانو باندې. په تېرو 20-18 کلونو کې که درته وایم موږ په کال کې په 2 کاله کې هر والي راسي، هر قمندان راسي، موږ په جنجالو او مخالفتو ستړي یو. یعنې دا اوس څو وختونو مخکې یو قمندان راغلی ولو، ما ځینې هغه هلته شیان ولو، ځینې موضوعات ولو، همدارنګه نوی والي راغلی ولو، دوی ما ته ویلی چې داسې یو څه مشکلات دي، ما ته خو ودرېږي څه وخت دا سړي ته ورکړو، اوس که غږ پورته کړو دستي خلک وایي چې ته خو نو له هېچا نه یاست خوشحاله. یعنې مشکل په دې کې دی چې موږ ته مرکزي حکومت بېرته هغه خبره مرکزي حکومت ته راځي، موږ ته مرکزي حکومت یو تر بل بدتر راستوي. بد به وي خو هغه بد دې راسې ایسته کړی وي، تر هغه بدتر یې راته استولی وي. همداسې په هره برخه کې چې راواخلې، ما مخکې سروان صاحب ته یادونه وکړه، ما اوس زابل په یو محاصره حالت قرار لري. زابلیان میدان هوایي نه لري، میدان هوایي ځای سته، دا څو کاله کېږي چې هغه پروژې مرکزي حکومت یې نه ورته خلاصوي، صرف به د رنوې پخېدل یې پاته دي، نور جوړ دغه ده. خو داسې ولې نه ورته پروژه دغه ښه وي ورته چې جوړ شي دا میدان هوایي، زابلیانو ستونزه حل شي،
په دې مو سر نه خلاصېږي چې ولې مرکزي حکومت د زابل صدر د مور میلې چمتو کوي. انور صاحب کله کله سوشل میډیا اوس سړی خبرېږي په ټوله کې د ولایتونو د وضعیت په اړه باندې د ځوانانو په اړه باندې. بدبختانه ووایم په فیسبوک کې زه د زابلي ځوانانو ګورم کله ناکله د دوی په خپل منځ کې اختلافات وي، په یو بل باندې تورونه وي، یو بل باندې کیسې مسایل وي. څه فکر کوئ دغه د زابلیانو خصوصا د ځوانانو ترمنځ اختلافات دا هم د زابل د وروسته پاتې یو لامل نه ده؟ د ځوانانو ترمنځ د اختلافاتو لپاره خو کله چې نړیواله ټولنه چې د افغانستان ته چې دوی راغلي دي له اوله سره د دې کوشش نه سوی چې د افغانانو ترمنځ د یووالی رامنځته شي. که موږ تاسو وګورو اوس په عدلي وزارت کې ورسره پوښتنه وکړو یوازې په زرګونو مدني ټولنې ثبت دي. په هر ولایت کې 10 15 20 30 50 مدني ټولنې دي. هر مدني ټولنه هر یو د بلې ټولنې خلاف ده. داسې یو څه نه جوړ شوي، داسې یو طرح نه جوړ شوي چې هغه د خلک ټول پر یووالي سره ده. که بل خبره به راسي دې ته چې ولې په ولایت کې ځوانانو هغه مخالفتونه شته. ستا داسې چارواکي هم شته چې هر چارواکی تر شا خپل کسان لري. ځینې په قومي جوړښتونو کې هغه خپل کسان تر شا ولاړي، ځینو هغه ګټو په خاطر باندې کسان تر شا ولاړ وي چې هغه مخالفتونو سره دخ کېږي. خو ما درته ویلي چې زابل ته په تېرو 20 کلونو کې داسې څوک نه ده راغلی چې یا کار وکړي یا د زابلیان د یووالي لپاره کار وکړي یا د ولایت د جوړېدو لپاره کار وکړي. د زابلیان د یووالي لپاره که واقعیتا څوک وغواړي کار وکړي کولی شي سره راټولی کړي، که ځوانان وي که مشران وي هر څوک سره راټولی کړي چې راسئ څه مشکل ده ستاسو سره مخالف یاست. ولې ځوانان خپله نه سره کښېني؟ ځوانان څو ځله سره کښېنستلي دي خپلو منځونو کې، خو هلته نه داسې د دې هڅه نه شوې چې دوی سره کښېنول شي، بلکې د دې هڅه شوې ده چې د دوی پر منځ کې هغه بې اتفاقي لا هم ډېرې شي. دا اتفاقي دلیل یې څه دی؟ په څه خاطر دوی ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کېږي؟ دې ته آیا په د یو ځای ترلاسه کولو دپاره دا بې اتفاقي ده د قوم د برتري دپاره د څه دلیل لري؟ خو ما مخکې د سروان صاحب ته یادونه وکړله، خبره په دې کې ده چې دلته وکیلان شته، والیان شته، قومندانان شته، د ولسي جرګې وکیلان دي، د ولایتي شوراګانو وکیلان دي، نور قومي مشران دي. دلته هر څوک خپل کسان لري. نو اتمن نو د دوی ترمنځ هغه مخالفتونه رامنځته کېږي، د قومي لیول باندې قومي ګټ پر سر باندې مخالفتونه رامنځته کېږي. همدارنګه ما مخکې یادونه وکړله چې د ځینو چارواکو ګټې په خطر کې چې هم هغوی خپل کسان لري، نه داسې د قوم له نوم څخه استفاده کوي، صرف د پردې تر شا خپلې ګټې په خطر کې وي، خو د پردې تر مخ دی هغه د قوم له نوم څخه استفاده کوي چې هغه مخالفتونه رامنځته کېږي. په ټوله کې د زابل ټولنیز وضعیت څنګه ده؟ د خلکو ترمنځ خپله اړیکې له ښوونې و روزنې سره رابطه، د روغتیا په برخه کې د ټولنیزو چارو ترسره کېدلو لپاره په ټوله کې زابل وضعیت په دې برخه کې څنګه ده؟ عموما سروان صاحب زابلیان لکه مخکې ما ویل چې په یو ښه حالت کې قرار نه لري. که څه هم زابل یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په کرنه په هره برخه کې ښه دغه لري چې موږ هلته هر څه لرو. په میوجاتو کې راواخلو انار پورې داسې تر میوې و هره برخه هر څه موږ لرو. خو زابلیان په داسې حالت قرار لري چې زابلیان بیخي دې ته نه داسې دوی داسې اوس بیخي کار هلته نشته، هیڅ کار نشته. د سیاحت په برخه کې که درته ووایم چې ولایتي روغتون د مرکز کې هم سروان صاحب دومره څه نشته چې د اوس ورسې یعنې که یو 15 نفر زخمیان شي دغه 10 زخمیان لپاره دوا نشته. داسې په هره برخه کې د زابلیان لپاره هلته کار چې نه وي، په سیاحت په برخه کې څه نه وي، د معارف په برخه کې مشکلات موجود وي، طبعا پر ولس ډېر منفي تاثیر کوي. جنګ د ښار تر څوکو پورې رسېدلی وي، نو پر ولس پر خلکو ډېر تاثیر کوي. طبعا خلک په داسې حالت کې به قرار لري چې ډېر روحي شکنجه او دغه به وي، ډېر تر فشار لاندې به وي. کله چې په ښار کې دومره حالات بد دي د ولسوالیانو او کلي څخه بیا بیخي بدتر وي. ولسوالیانو کلي خو داسې دي چې موږ له یو څو مشخصو ولسوالیو بغیر چې هغه ولسوالۍ لکه پر لویه لار پرتې دي، شاجي ولسوالۍ ده، شار صفا ولسوالۍ ده او یوه شنکۍ ولسوالۍ ده چې دغه فعلا د حکومت په لاس کې دي. ارغنداو هم همداسې دي، خو هغوی په دې کې چې اوس
ټغر شنکۍ هغه ولسوالي شنکۍ ته را انتقال شوې ده، ټغر نوبهار چې 3 ولسوالۍ په شنکۍ کې اوس دي. دایچوپان او ارغنداو یوازې په ارغنداو کې دي. میزان ولسوالي اوس تېر ورځو کې ورته پرېښودله، راله مرکز کلات ته څیرمه د مسعود کمپ په نوم یو ځای ده، په هغه کمپ کې دا کړه. نو وضعیت هلته نور هغه سیمې چې دي د وسله طالبانو په لاس کې دي، صرف هغه دغه یو څو ولسوالۍ دي چې د حکومت په لاس کې دي. د معرف وضعیت څه ډول دی؟ هلته مکتبونه شته، ځوانان ځي او بخصوص نجونو دپاره؟ ما په مخکې او په اول سر کې څروان صاحب ته یادونه وکړله چې ما په زابل کې په تېرو 20 کلونو کې له زابلیانو سره د مور او میرې چلند شوی ده. معرف په برخه کې هم دا اوس زابل په ډېرو که د په ټولو ولسوالیو کې مکاتب د زده کړو پر مخ خلاص دي، خو بدبختي په دې کې داسې په 1493 4 او 2 کې د زابل د ټولو ولسوالیو تشکیل نور ولایتو ته انتقال شوی ده. موږ که اوس وګورو په نور ولایتونو کې په ولسوالیو کې مکاتب شته، هغوی تشکیلات لري. زما د ولایت د ټولو ولسوالیو تشکیل نور ولایتو ته انتقال شوی ده. ستا له زابلیانو سره یو ستر ظلم شوی ده. یعنې اوس هلته په ټولو ولسوالیو کې دا زه په خبر یم چې د مکاتبو ډېر جوړ شوي دي، اوس یې هم هغه د جوړېدو د چارې دوام لري. خو مشکل په دې کې ده چې تشکیل نه ورته لري، ښوونکي نه ورته لري. قراردادي ښوونکي دي ورته وګماري، هغوی په 15-16 میاشتې معاشات نه راځي، کله معاشات وځنډېږي، کله څنګه چې هلته خلک سر له دې څخه ټکوي. یعنې زه بیخي به دا درته وایم چې په ټولو ولسوالیو کې هلته خلک له تعلیم سره بیخي زیاته مینه لري، خو دا داسې له هغوی سره تل د مور میلې چلند شوی نه داسې دي تعلیم ته وهڅول شي، بلکې پر سر ول شوي دي. په سږني کانکور کې د هلکانو تر څنګ نجونو برخه اخیستې وه؟ نه یوازې په سږني کانکور کې بلکې په تېرو کلونو کې هر کال کې سلګونه نجونې هلته زابل کې کانکور په امتحان کې برخه اخلي، پوهنځیو ته کامیابېږي. خو داسې زابل په تېرو کلونو کې پوهنتون نه درلودی، دا 2-3 کاله کېږي چې پوهنتون ورکړل شوی ده. نو دوی چې به هغه پوهنتون ته کامیابه شولو هم زړه یې نه شي کولی چې نور ولایتونو ته به ولاړ شي درس یې ووایي. خو دا څو کاله کېږي چې زابل خپله پوهنتون لري او په کانکور کې ښځینه زده کوونکي هم امتحان ورکوي په دې هیله چې 60 کاله زابل کې هغه خپل پوهنتون کې هم د ښځینهو برخه ولري، هغه د خوښ پوهنځي ته هلته کامیابه شي. براجان که د خوښې د ولیم دمې په لور ولاړ شو، وروسته له هغې مو هم بحث د انوري صاحب سره دوام لري. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. لا هم زموږ سره په خپرونه کې انوري صاحب شته دی، د زابل په وضعیت باندې خبرې کوي. انوري صاحب کلونه کېږي چې په زابل کې خبریال پاتې شوی، د زابل اکثریت ستونزو او مشکلاتو نه خبر دی او غواړي چې نن یې زموږ سره هم شریک کړي. انوري صاحب په زابل کې تاسې د رسنیو سره کار کړی، پاتې شوي یاستئ. د رسنیو وضعیت څنګه ده په زابل کې؟ د خبریالانو د هغوی سره د خلکو چلند په ټوله کې د رسنیو هغه پیغام رسول یا خپرونې وړاندې کول د زابل د ولس له لوري څه ډول هرکلی ورته کېږي، انتقادونه وي، مني، په ټوله کې تغیرات راوړي دي، څنګه دی دا وضعیت څنګه ده؟ ولا که ورته وګورو په اوس کې څروان صاحب که څنګه چې په افغانستان کې 20 کاله وړاندې یوه راډیو وله، اوس یعنې په 100 رسنۍ دي. زابل کې هم که زابل ته ولاړ شو چاپي تصویري او غږیزې رسنۍ شته، خو دا چې هلته امکانات نشته ورته. دا رسنۍ چې هلته کار کوي هغه حتما امکاناتو ته ضرورت لري، که چاپي برخه کې وي، که تصویري وي، که غږیزه وي. خو مخکې کلونو کې لا هم ښه وله. یو ملي تلویزیون هم ولو زابل کې چې هغلته خپله نشرات درلودله، ځینې د ترنک او شیخ متي او ښکلا او هغه راډیوګانې وي چې هغوی اوس هم په فعالیت کوي. خپله دغه کې چاپي برخه کې هم زابل په نامه اخبار شته چې په هغوی په خپل چاپي هغه نشرات لري. خو مشکل دا ده چې هلته امکانات نه لري. 2-3 راډیوګانې په دا څو کلونو کې چې هغه خپل نشرات پیل کړي، بیرته یې نشرات بند کړله ځکه چې د دې توان نه درلوده چې دوی خپل نشرات مخته یوسي. او که راته ولس برخې ته هلته خلک ولس
ډېره لیوالتیا لري له رسنیو سره، ډېره همکار دی له رسنیو سره په هره برخه کې. یعنې زه هلته د خبریال په توګه پاتې شوی یم، څومره مینه چې ما ته د ولس راکړې ده، څومره چې دوی زه تشویق کړی یم، څومره چې دوی زما څخه هغه ما چې په کومه برخه کې د غږ پورته کړی ده دوی زما ملاتړ او دفاع کړې ده. زه باور نه کوم چې بل هېڅوک داسې زما دفاع وکړي لکه دوی ولس یې کړې ده. زابلیان د رسنیو د رسنیو همکارانو سره همکار دي، ملاتړ یې کوي او لیواله دي. بلکل ما درته ویل که چیرې دوی له رسنیو سره هغه لیوالتیا نه درلودلی له خبریالانو سره، نو بیا زموږ خبریالانو څخه په داسې کلکه دفاع هم نه کوله. هلته د برق سیستم څنګه دی؟ لکه څنګه چې موږ وینو په زیاتره ولایتونو کې چې کله ناامني ډېره وي، مشکلات ستونزې ډېرې وي، هلته برق اصلا نه وي یا هم که وي په 2-3 ورځو کې یو ځل راځي. هلته د برق سیستم څنګه دی؟ برق داسې چې اوس په افغانستان کې که وګورو د کابل برق هم په داسې په جرقو سره په 4 ساعته کې ځي او راځي ورسره، ځکه د امنیتي وضعیت هم سره خراب ده، تخنیکي مشکلات هم شته. زابل کې کولی چې که کار شوی په تېرو 20 کلونو کې داسې په ټول افغانستان کې د برېښنا لپاره کار نه شوی. د بندو په برخه کې خو اوس ښه ده، په دا وروستیو کې بندونه جوړېدل، لړۍ ټکه شوې ده چې په ډېرو ولایتونو کې بندونه جوړ شوي دي. په زابل کې هم که چیرې په تېرو کلونو کې بندونه جوړ شوي اوس په ډېره ښه برېښنا درلودله، ځکه چې زابل له 2 برخو کې برېښنا ورته جوړېدلی شي. یو چې دا د اوبو په برخه کې چې ښه اوبه لري، چې بند ورباندې جوړ شي هم زابل ته برېښنا ورکولی شي، هم ځمکې خړوبولی شي. بل بادي برېښنا لپاره هلته زمینه مساعده ده، خو زابل چې اوس برېښنا لري هغه صرف ډیزلي برېښنا لري. ډیزلي برېښنا هم که څه هم ډېره قیمته ده، صرف مازدیګر راځي د شپې تر 2 بجې پورې، هغه نو بیا هر وخته پر دغه وخت راځي، او د جمعې په ورځ د ورځې لخوا هم یو څه وخت وي همدغه برېښنا اوس لري. په اوس دا بیا په ښار کې ده که په ولسوالیو کې هم ده؟ نه، صرف په ښار کې ده. په ولسوالیو کې په ځینو ولسوالیو کې هغه ولسوالیو کې چې هغه اوبه لري، لکه د ارغنداب ولسوالۍ، میزان ولسوالۍ چې ښه اوبه لري، هغه سیند لري. اوس ارغنداب ولسوالۍ د زابل کې هلته په ځینو کلیو کې زه خپل کلي به مثال درکړم، مثال ته خلک یې راولاړ شول، خپله یې لږ مصارف سره وکړله، دغه پیسې و دغه به سره جمع کوي، کم پیسې پر یو کور، هغوی خپل هغه داسې ډیلمو ورته جوړ کړه، برېښنا یې جوړ کړله، نور د دوی ټول کار خپله وړیا مفت برخه لري. انوري صاحب په ستونزو مشکلاتو مو ډېرې خبرې وکولې، اوس دا راته ووایه چې په زابل کې تفریحي ځایونه شته؟ ځوانان د زابل اوسېدونکي د تفریح لپاره عموما کومو ځایونو ته ځي، تفریح ته ځي، په کومو وختونو کې ځي؟ والا که درته وایم نه بده مرغه په زابل کې په 20 کلونو کې ما درته ویل چې زابلیان لپاره هېڅ نه دي شوي د تفریح لپاره. بنیادي کارونه نه دي شوي. له یو کار دغه بغیر که درته ووایم چې په تېرو د 20 کلونو کې یو هغه پوهنتون زابلیانو ته جوړ شولو، چې اوس هم پر ودانۍ کار روان دی. یو بند اوس جوړېږي، د تورې بند راتلونکي کال کې د نور 2-3 نور بندونه هم جوړېږي، 4 بندونه. په تېرو 20 کلونو کې بندونه نه دي دغه شوي. هغه د سروان صاحب پوښتنې ته که راسو، تفریحي پارکونه هلته داسې پارکونه نه دي جوړ شوي چې هغه داسې پارکونه وي چې د زابلیانو د واقعیت هم لاړ چې هلته د تفریح لپاره یو ځای وي. او ځینې پارکونه جوړ شوي دي چې هغه نه خلکو پاملرنه ورته کړې ده په بخښنې سره، نه ښاروالي په خپله هغوی ته پاملرنه کړې ده. 2-3 پارکونه، زه یو پارک مثال درکوم، ښاروالي جوړ کړی ولو، دا پارک یې داسې فکر کوم په 2 میلیونه یې جوړ کړی ولو، خو دا پارک څه وخت وروسته سره تخریب شولو، بیرته یې په 5 میلیونه 2 میلیونه باندې ترمیم کوي، خو یو کال وروسته اوس بیرته په هغه حالت قرار لري. دا د توجه نه ده ورته شوې. شخصي برخه کې هم تجارانو دې ته لیوالتیا نه ده ښودلې چې راسي سرمایه ګزاري وکړي، تفریحي ځایونه جوړ کړي، د ځوانانو لپاره داسې یو کار وکړي چې هغوی د تفریح په وخت کې راشي او استفاده ترې نه وکړي. که څه هم زابل د کابل کندهار پر لاره یو پروت ولایت ډېر پر یو عمومي یو ښه ځای ولایت پر مهمه نقطه ده، خو تجاران هلته اوس لا هم سرمایه ګزاري ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې هلته وضعیت سره خراب ده. هغه وخت تجاران سرمایه ګزاري ته به زړه ښه کړی وای چې د زابل ګمرک رسمي شوی وای. که څه هم له بده مرغه چې
مخالفت یې کېږي. زابل ګمرک چې د شموزو ولسوالۍ کې له پاکستان سره سرحد لري، هلته ګمرک اوس هم جوړ دی، بیخي دروازه جوړه ده، هر څه پاکستان حکومت څه وخت مخکې دروازه هر څه جوړ کړلو. دا اوس هم په غیر قانوني توګه هلته بارونه وړل کېږي، وران کېږي، هغه له دې خوا هم توکي راوړل کېږي، له هغې خوا هم راوړل کېږي. خو که چیرې دولت دا ګمرک رسمي کړي، نه داسې د زابلیانو لپاره به ډېره ګټه وي، بلکې د حکومت لپاره به د ټولو افغانانو لپاره به ګټه وي، ځکه چې دا یو ډېره لنډه لار ده، عایداتي لار ده. اوس عاید ټولو شخصي جیبو ته ځي هلته، خو که چیرې دا رسمي سي، هغه عاید شخصي جیبو ته ځي، هغه به دولت ته راځي. بل بیرته دا ګمرک دغه سره بیرته پر زابل مرکز قنات راځي. دلته بیا په هغه صورت کې بیا تجاران هم سرمایه ګزاري ته زړه ښه کولی شي. بله انور صاحب، نړۍ مننه چې خپرونې ته راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنل. که په اخر کې پیغام ولرئ ځوانانو ته، مهرباني. ډېره مننه ستاسو څخه، څاروان صاحب څخه، چې موږ ته مو دومره وخت راکړئ چې هغه خپل د ولایت کوم مشکلات چې لرو ستاسو د لارې له هغه مسؤلینو سره شریک کړو. پیغام یې دا ده چې ټول ځوانان باید د هېواد جوړونې، سولې او یووالي لپاره کار وکړي. خدای دې وکړي چې نور په افغانستان کې دغه بل شوی اور بند سي او تلپاتې سوله راسي. بله، ډېره مننه کور مودان انوري صاحب چې راغلی خپرونې ته. انشاءالله په نورو خپرونو کې به هم تاسو ته زحمت درکوو. همکارې ځو د یوې دمې په لور باندې او له هغې نه اوس بیا هم خپرونې ته راګرځېږو.